وګرځي دقیقه 88 نمبر آیات پتہ ہوئے سورة البقرة آية نمبر 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل إلى آخر الآية. نو الله تعالی په دې آیات کې د يهوديانو یو بل لفظ ماتول الله تعالی ذکر کوي او هغه دا چې الله تعالی د دوی نه وعده مستي و چې یو خو تاسو په کتاب باندې په تورات باندې ایمان ساتئ او دې دا چې تاسو باندې انبیاء کرام نو وجنئ بلکې د انبیاء کرامو ملګرتیا وکوي. نو دوی څه وکړل؟ دوی کتاب ومنلو بلکې علماء لیکلي دي چې د تورات چې الله تعالی موسی علیه السلام ته ورکړو نو د موسی علیه السلام د تورات الله تعالی په یو ځای باندې ورکړی دی، په تختو کې لیکلی شوی. قرآن مجید الله تعالی لږ لږ نازل کړی دی او بیا صحابه کرام لیکلی دی، بیا د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې جمع شوی دی. نو داسې په یو ځای باندې نبي علیه السلام ته دا کتاب نه دی میلاو بلکې لږ لږ میلاو دی. او تورات الله تعالی موسی علیه السلام ته په یو ځای باندې د تختې ورکړي او هغه ورته دا کتاب د ویرس بنی اسرائیل له ورکړ. نو په یو ځای باندې ټول کتاب راوړل. نو دې بنی اسرائیل چې کله و دې مخ ته کې خو نو موسی علیه السلام ولک په هغه ټیم کې الله تعالی په روح راوستو د کوی تور نه راوړو په هغه ټیم کې ولې ګوتې نشو ومه وی تر دې پورې چې دا ټول بنی اسرائیل راغون شو دا کتاب یې وچتاو او دوی نشو وچتاولی. وی الله تعالی بیا فرشتې راولېږلې او دومره فرشتې راولېږلې چې د هر یو حرف د تورات سره الله تعالی یو فرشته راولېږله او دوی دا کتاب اوچت کړو، بیا یې موسی علیه السلام له په لاس کې ورکړو. دا دوی ته هغه هیبت او عظمت د دې تورات ښودو چې دا دومره لوی کتاب دی. دوی ښه دا خبرې ولیدې او د هغې نه بعد بیا تورات نه منو، د هغې نه بعد بیا انبیاء کرام شهیدان کول. نو الله تعالی په دې آیات کې د دوی نه بله ګیله کوي او د دوی یو بل بې وفایي ذکر کوي چې ګوره ولقد آتینا موسی الکتاب، موږ ورکړی و موسی علیه السلام ته کتاب، وقفینا من بعده بالرسل او د موسی علیه السلام نه بعد پرله پسې موږ نور پیغمبران هم رالېږلي. علماو ذکر کړي دي چې د موسی علیه السلام نه بعد تر د عیسی علیه السلام پورې 4000 پیغمبران راغلي په دې بني اسرائیلو کې. نو دوی څه چل وکړو؟ لکه په دغه پیغمبرانو کې یوشع علیه السلام و، په دغه پیغمبرانو کې شمویل علیه السلام و، په دغه پیغمبرانو کې شمعون علیه السلام و، او په دغه پیغمبرانو کې داود علیه السلام و، سلیمان علیه السلام و، د جلیل القدر پیغمبران. خو دوی پورې دا یو نه دی منلی او تر دې پورې چې بعضې پیغمبران پکې دوی شهیدان کړي دي، لکه حضرت زکریا علیه السلام دوی شهید کړی دی، دغه شانته کې حضرت یحیی علیه السلام دوی شهید کړی دی. دا دی بني اسرائیل. نو الله تعالی ورته وایي چې نور تاسو عجیبه خلک یې چې وقفینا من بعده بالرسل او راولې کړو موږ وروسته د دې موسی علیه السلام نه پیغمبران پرله پسې. دا لسکه وآتینا عیسی ابن مریم البینات
مونږ ورکړی عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی البینات ښکارا دلایل دا الله تعالی ذکر کوي چې دا بنی اسرائیل د عیسی علیه السلام په دور کې او عیسی علیه السلام هم دوی د قسمه معجزې ښکارا کړي او دوی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړل. علماء چې دا عیسی چې دا عبرانی لفظ دی او اصل کې په تورات کې او په انجیل کې عیسی چې کله شوی یسوع لیکل شوی یسوع او عیسی علیه السلام له الله تعالی نبوت چې ورکړی دی نو د 30 سال په عمر کې ورکړی دی او بعض علماء چې د 33 سال په عمر کې ورکړی دی او بیا شپږ یو وکړه عیسی علیه السلام دعوت کړی دی بیا الله تعالی اسمان ته اوچت کړی دی او زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام په اسمانو کې ژوندی دی او چې کله آخري زمانه شي او امام مهدي راشي او دجال راشي او دجال له قتلولو لپاره به عیسی علیه السلام په شام کې د دمشق یو میناره ده په هغې باندې عیسی علیه السلام راکوزېږي او دا زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. او دلته الله تعالی ذکر کړل وآتینا عیسی ابن مریم البینات مونږ ورکړی عیسی زوی د مریم ته نو دا مریم چې کومه ده د دې خپله معنا ده عبادت گزاره خو د مریم دا معنا ده چې هغه زنانه چې د سړو سره مشابه ده وایي دا ورته ځکه ویلی کېږي چې مریم چې ده نو دا خو زنانه وه خو دی به په جومات کې خدمت کوو او د جومات خدمت یې کوو د سړو کار یې کوو نو ځکه ورته مریم ویلی کېږي او دا بیبي مریم چې ده نو د 14 کالو په عمر کې الله تعالی له حضرت عیسی علیه السلام ورکړی دی دا د 14 کالو وه چې عیسی علیه السلام هغه پیدا شوی نو دا مختلف علاقې په بعضو کې چې دی نو انسان زر بلوغت ته رسېږي بعضو کې په کمو کې رسېږي نو دا د حضرت مریم علیه السلام د الله تعالی په 14 کالو په عمر کې حضرت عیسی علیه السلام ورکړی دی او د هغې وجه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې وأیدناه بروح القدس او مونږه د ده مدد کړی په روح القدس سره نو روح القدس نه څه مطلب دی نو علماء وایي چې دې نه حضرت جبرائیل علیه السلام مطلب دی چې الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام مدد کړی و د جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره خو د جبرائیل علیه السلام په روح القدس ولې وایي وایي د هغې وجه دا ده چې قدس معنا ده ډېر زیات مرتبې والا او پاک او د جبرائیل علیه السلام نفس او روح ډېر زیات پاک دی او محترم دی نو ځکه ورته روح القدس ویل کېږي. نو څنګه بیا مدد کړی و د عیسی علیه السلام و یو خو وجه دا ده چې دا عیسی علیه السلام دی پیدا شوی دی د جبرائیل علیه السلام په کوکي باندې بیبي مریم ته الله تعالی په زړه کې واچول چې ته د یو ځای ته جدا شه او بس کجوري په دې ځای کې خاورو دا چینه ده او د هغې نه بس کا یو ځل د چینې لاندې چې ده یو سړی هغه ولاړ نو دا مریم ورته وایي چې ته څوک یې که ته انسان یې نو الله نه ویلې که ته ته څه کوې نو هغه ورته وایي چې زه جبرائیل علیه السلام نو د مریم په دې ګریوان کې د جبرائیل علیه السلام کوکې و چې کوکې وکړو د هغې نه حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو هغه د مریم په بطن مبارک کې هغه پیدا شو د هغې نه بعد یې پرورش کوو نو عیسی علیه السلام د خدای په پلار نه پیدا دی الله تعالی فرمایي وأیدناه بروح القدس مونږه مدد کړی و د دې حضرت عیسی علیه السلام په پاک روح سره چې جبرائیل علیه السلام د یو وجه دا شوه چې عیسی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام په کوکي باندې پیدا دی یو دویم دا دی چې انساني فطرت دا دی او د زناورو هم دا دی چې کله ولادت کېږي او ماشوم کېږي نو په هغې کې تکلیف وي خو د حضرت بیبي مریم الله تعالی مدد کړی و د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې نو په ولادت کې ورته هېڅ تکلیف هم نه ملو شوی دا هم د الله د طرفه مدد و. درېیم دا ده چې هر انسان چې کله هغه پیدا کېږي نو په ده باندې شیطان یو سکون لګوي د دې پیدایش په ټایم کې خو عیسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې وأیدناه بروح القدس الله تعالی موږ د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې دا مدد کړی دی نو دا جبرائیل علیه السلام په دغه ټایم کې ولاړ او دا شیطان یې ورته نه دی پرېښوی دا سکون یې نه دی لګولی نو بل مدد یې دا شو بل وأیدناه بروح القدس بل مطلب دا دی چې عیسی علیه السلام دې خلکو بیا شهید کوو او دا خپل ځای کې راشي
یو خپل واقعه ده نو چې دې خلکو شهید کولو جبرائیل علیه السلام راغی بیا الله تعالی فرمایي چې وآتینا عیسی ابن مریم البینات خو دې نه مخکې دا خبره پیژندل پکار ده چې د روح القدس نه مطلب جبرائیل علیه السلام دی او بعض وایي چې دې نه مطلب انجیل دی چې وایدنا روح القدس موږ د دغه مطلب کړو د انجیل په ذریعه باندې او انجیل ته روح ځکه ویل کېږي چې د انجیل په ذریعه باندې خلکو ته ژوند میلاو شوی لکه څنګه چې د قرآن مجید په ذریعه باندې خلکو ته زندګي میلاویږي دغه شان ته کې د انجیل په ذریعه باندې خلکو ته روح میلاوېدونه هغې ته روح ویل کېږي وأيدناه بروح القدس خو ډېر علما وایي چې د روح القدس د جبرائیل علیه السلام څخه مقصد دی چې یو ځل نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې ناس او حسان بن ثابت رضی الله عنه د نبی علیه السلام شاعر و د پیغمبر علیه السلام په دور کې دغه د هر کار لپاره خپل خلک لکه وایي چې ولیکله نو حضرت زید رضی الله عنه ولیکله حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ولیکله شپږ صحابه کرام د وحي د لیکلو لپاره مقرر یو د نبی علیه السلام خطیب یې دا و چې کله به د بهر نه خلک راغله د هغوی سره به خبرې د هغوی سره ډیل چې به کوو نو هغه ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه کوو دا د نبی علیه السلام د دې کار لپاره مقرر بل د نبی علیه السلام مؤذنین نو حضرت بلال رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام مؤذن دی بل د نبی علیه السلام نائب و چې نبی علیه السلام په کله نه و د هغه په ځای باندې جمع کوله نو په هغې کې دوه کسان ډېر مشهور دي یو حضرت زید رضی الله عنه او یو حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه صحابي دی چې په سترګو باندې نابینا دی ړوند دی د پیغمبر علیه السلام په کله څو جهادونه نو هغه په مصلی باندې ودرېږو مونځ به کوو نو دې وجې نه زمونږ فقه حنفي دا وایي چې که چېرته کې یو ړوند انسان داسې دی چې ځان ته ګندګۍ نه بچولی شي یا څوک د سره داسې دی چې هغه د ګندګۍ نه بچ کېږي نو دا ړوند دی اگر که ړوند دی خو امامت پسې جایز دی امامت یې صحیح دی وایي ځکه نبي علیه السلام عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه مقرر کړی نو او که چېرته کې یو حافظ انسان داسې دی چې په سترګو ړوند دی خو هغه د ګندګۍ نه ځان نه شي ساتلی د اجازه ورته پته نه لګي بیا هغه پسې بیا امامت مکروه دی نو ځکه بیا ورته پته نه لګي نو دې نه دا خبره معلومېږي نو خبرې مقصد مې دا و چې د نبي علیه السلام د هر کار لپاره خپل خلک مقرر کړل دغه شان ته کې د پیغمبر علیه السلام د شاعرۍ لپاره چې شعر او شاعري به یې کوله نو حسان بن ثابت رضی الله عنه دا د نبي علیه السلام شاعر و او په هغه دور کې د شاعرانو داسې حیثیت لرو لکه په دې دور کې چې میډیا ده چې میډیا د چا سره یو څوک په میډیا باندې راشي نو هغه انسان چې دی نو مخوړان باندې رواني که ښه او که بدي نو په دې دور کې میډیا نو په هغه دور کې شاعرانو نو شاعرانو به د نبي علیه السلام بد صفتونه بیانول په یهودو کې شاعرانو لکه داسې بګتۍ غوندې کې به ویشتې لکه زمونږ دا شاعران لکه نه سر معلومي نه خپې معلومي خو بس اجیان دی کله وایي دا ټوله د دنیا پایله ته رقم او کله وایي ولې ته وختم او کله لوګي ته ورکوشم او کله یې ټول پته شي شعر او شاعري ده د څه لپاره شود بود نه دي شاعري هغه ده چې د نبي علیه السلام صفت پکې وشي د صحابه کرام مذهب پکې وشي او انسان داسې د زړه نه وایي چې په انسان باندې غولې ځي نو هغه څه وایي نو دیګیاري نو د نبي علیه السلام پسې په دې وختو شعر او شاعري کوله او هغه د نبی علیه السلام بد صفتونه بیانول نو نبی علیه السلام یو ځل حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه منبر ته وخېږي او وی اللهم أيد حسان بروح القدس یا الله تعالی د حسان بن ثابت مدد وکړي د روح القدس په ذریعہ باندې نو علماء دې د جبرائیل علیه السلام دی مطلب دا دی چې نبی علیه السلام ورته دعا وکړه چې خدای پاک دې ستاسو سره جبرائیل علیه السلام ملګری کړي وایه شعرونه وایه نو حسان بن ثابت رضی الله عنه منبر باندې ناست او نبی علیه السلام ته چې داسې شعرونه ووایم چې داسې به دې پاک کم لګي دا یهودیان چې ستا پسې بدې خبرې کوي لکه څنګه چې د ورونه انسان یختره لري چې دغه شان به یې پاک کړه نبی علیه السلام په مدح کې حسان بن ثابت شاعري کوله بیا نبی علیه السلام حسان بن ثابت رضی الله عنه خپل صادره هم ورکړه خطبه کې د دې نه دا خبره معلومېږي چې څوک نفاني کوي د نبی علیه السلام مدح بیانوي نو که نه وایي انسان ولا چېرته پیسې ورکړي نو دا خیر دی جایز دي
په دې نیت باندې ورکړي چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دا اکرام او دا مدد کړ. نبی صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک ورکړ. اکثر چې د دې په وخت باندې یو کړی وای نو دا حسن بن ثابت رضی الله عنه او شیخ چې وا احسن من کلام برکت عینی واجمل من کلام تلذ اساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. مطلب دا ہے چې احسن من کلام برکت عینی اے پیغمبر ستا په شان کې خایسته انسان زما د سترګو بل نه دی واجمل من کلام تلذ النساء او دا څومره ماشومان چې پیدا شوي دي کنه د وسط پورې یو مور ستا په شان کې بچی نه دی زېږولی وایي بیا ورته په اسانه طریقه داسې وایي چې خلقت مبرئا من کل عیب. ای پیغمبر ته د هر عیب نه داسې پاکي کأنک قد خلقت کما تشاء. مړه کله دا ځان چې دې په خپله جوړ کړی لکه انسان چې په خپله ورته تصویر ورکړي چې ته خپل ځان په خپله جوړ کړه ستا اختیار دی ځان نو دی به پکې څنګه انتخاب کوي مزیداره پوزه به ګوري مزیدارې سترګې به ګوري مزیدارې وریځې به ګوري. نو حسن بن ثابت وایي خبره مختصر داسې ده چې کأنک قد خلقت کما تشاء داسې پیدا شوی لکه دا ځان چې دې په خپله پیدا کړی. نو حسن بن ثابت رضی الله عنه په د نبي صلی الله علیه وسلم مدح بیانوله. د دې وجې یو ځل حضرت حسن بن ثابت رضی الله عنه په مسجد نبوي کې شعرونه وی نو د یهودیانو د عقیدې صفتونه بیانول. نو عمر رضی الله عنه ورته قال ورته وی دا ځان څه کار کوي چې د یهودو مسلمانۍ حسن بن ثابت ورته وی غلې کینه وستانه بهترین انسان په دې ځای کې موجود او ما دا د مخې د شعر او شاعري دا ما څه دي وسو نبی صلی الله علیه وسلم موجود په دې باندې گواه. نو ابو هريره رضی الله عنه راوي سوال صحیح او دا صحیح ما په خپل د نبی صلی الله علیه وسلم ناس او د حسن بن ثابت رضی الله عنه شاعري کوله نو حضرت عمر رضی الله عنه کوله. نو مقصد هم په خبره کې دا چې دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم وی اللهم ايد حسان بروح القدس یا الله تعالی مدد وکړي د حسن بن ثابت د روح القدس په ذریعہ باندې مداخله جبرائیل علیه السلام امر دی. دا شان یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روح القدس زما په دې ځکه کې دا خبره اچولې ده چې یو نفس تر هغه وخت پورې نه مري چې تر څو پورې د خپل رزق په دنیا کې نه مکمل کړي. دا خبره جبرائیل علیه السلام روح القدس زما په دې ځکه کې اچولې ده چې یو انسان نمبر نه راځي تر څو پورې خپل رزق مکمل کړي نه. و بیا نبی علیه السلام فرمایي چې بل خبره جبرائیل علیه السلام زما په ځکه کې دا اچولې ده چې ګوره تاسو دنیا پیدا کول د دین لحاظ څخه کوئ. مطلب دا چې ګوره یوازې دنیا پیدا کوئ ما چې حرام ته نه ګورئ دې ته نه ګورئ چې دا جایز دي که ناجایز دي که دا ظلم دی خو بس دنیا راکاږي. وایي روح القدس جبرائیل علیه السلام زما په زړه کې دا اچولې ده چې ګوره دنیا حاصلول خو د دین لحاظ څخه کوئ. نو د دې خبرې نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام د روح القدس نه مطلب جبرائیل علیه السلام واخیستی دا ټوله خبره په دې پورې وکړه. نو الله تعالی فرمایي وأیدناه بروح القدس مون مدد کړو د دې عیسی علیه السلام او روح القدس سره. الله تعالی فرمایي واعطینا عیسی ابن مریم البینات ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته واضح دلایل. نیو باندې کې دا چې عیسی علیه السلام په الله تعالی په حکم باندې مړی دی کول نو مړی ته بوله تو خبر را او تبوی قم باذن الله الله په حکم باندې پاس. بعض علماء چې دې څه وته وی چې یا حي حين لا حي یا حي روحي الموتى یا حي لا اله الا انت قم باذن الله یمن ورقاص خبر. او علماء چې څلور زره مړي حضرت عیسی علیه السلام باندې کړی یو معجزه د عیسی علیه السلام او البینات او دا د یهودیانو ولیده دی بوتل وای څنګه نکره باندې خاص او راځي یو وس نیمه بیا دې نه څلور زره کسان ته دې کړی دا چا د یهودو دا او بیا نه ما بل خلقت الطيب عیسی علیه السلام د نسې د خټینا د خاطرتر کې یو صورت وو ځکه د خاطرتر کې د ستر ډېر عجیب وي هغه کې د سترګې ډېر عجیب دي محقق پکې دا وزن ارسا نو عیسی علیه السلام د خاطرتر کې یو شکل وو بیا په کوکې وو د څه جواب او هغه زیدار په واقع کې سفر کاوه دا بل معجزه د یهودو د خارق په دې ایمان راوړل.
دغه شان کې برګي مرز والا چا باندې برګي عیسی علیه السلام په دمویو د سلاس سره راغلو الله تعالی په جوړ او دې يهودو د معجزې ولې دي ایمان نه راوړو دغه شان کې چې څوک برونو قدرتي مرزاتونو عیسی علیه السلام دې پستر باندې راس راخو الله تعالی په جوړ دغه شان کې اخبار وغیره عیسی علیه السلام وته او استاسو په کورونو کې لارې زړه کوته تاسو وسیله مستقیم دا ډول وړه محمد اخو استاسو د چې په دې ځکه تاسو رسول وکړو دا ټول خبرې دی ولې او ایمان نه راوړو نو الله تعالی په دې آیات کې د دې يهودو نه ولې کړی چې ګورو دا دومره خلک دي چې عیسی علیه السلام معجزې ولې موسی علیه السلام کتاب ولې او هر څه تخکار شو دا غي د وجود د سیستم وکړو فریقا کذبتم یو ډله د پیغمبرانو تاسو باندې انکار وکړو لکه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام وفريقا تقتلون ايو ډله تاسو وجل لکه زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام تر دې پورې چې پیغمبر علیه السلام هم دوی سهار وکړي دی یهودو پیغمبر علیه السلام ډوډۍ کړې او یو واقعه موږ بلل کړی یو دا واقعه چې نبی رسول الله ډوډۍ کړې وي تاسو راشي نبی رسول الله چې دینو لا چې څنګه ډوډۍ شروع کوله په دې کې یو صحابي او نوې مخ کې راځي او نبی رسول الله څنګه تې کول نو دې د نبی رسول الله په ولې راځي دې چې وی ولې چې کوي هغه د نبی رسول الله په بعد سوازګین هم کې وفای وې دغه ولې وته اواز شروع کو چې ما مخ او ما في ظاهر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه صحابي چې هغه نوې کې راکړل هغه سره په دسترخوان باندې نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا کار ولې کړل هغه ځانو معلومه کړه چې بیا احساس کړه هغه په موږ د لږه صحابي وي او دی وی دا کار موږ زده کړو چې د پیغمبر یې تاسو ورکولې نبی له سلام اوس کومه پته ولګي دا زمانہ موږ اوس باندې بیا دې ثم الله او په دې باندې ایمان او په اسلام باندې هر وخت حمد وایي الله تعالی شکر ادا کوي موږ معجزې دې دا نم پیغمبر دې نم کلام اورېدل او ورته فرسرینو بس کلمو او پیغمبر باندې ایمان دې شکر الحمدلله چې الله میان دې بدبخت پیغمبر خبره واورېدې ولی وسره خبر ورکړه د عیسی علیه السلام معجزې ولیدې ایمان راوړ نو شکر الحمدلله چې الله تعالی نو دې آیات کې الله تعالی د دې بنی اسرائیل نه آیت ولې ولقد آتینا موسی الكتاب او بشکم ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا او قبل پسې لګلیو من بعده رسلنا بالرسل پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی ابن مریم ته کار دلایل وأیدناه او موږ مدد کړو بروح القدس فقط روح سرا أفكلما جاءكم هل شراب تاسقا رسول پیغمبر بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فخفنوا استاسنا رسول تاسق تكبركم فخفتم ولكلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك کریم ذاتا دلته مګره دا وې سبا د وخت او سدسیو معاملې دا نو چې تاسو سره دعا وکړئ الله تعالی هم خیر وکړي کوم معاملې چې دا وې د کریم ذاتا سره خیر کړي سره ورسول کړي تاکي سم آفات او یا حفاظت نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم